بسم الله الرحمن الرحيم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په مسجد نبوی کې با پاتې کېدل. الته یو چبوترا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول جوړه کړې وه، هغې ته به صفه وي. په هغه صفه باندې په هغه چبوتره باندې به کم و بیش 300 200 400 پورې روایات راځي دا طالبان صحابه کرام مسافر طالبان به موجود. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو، اعلان به وکړو د ماښام مانځه نه پس، د سحر مانځه نه پس، د غرمې مانځه نه پس هلکه طالبانو له د روټۍ انتظام وکړې. چا به ځان سره 2 صحابه بوتلو، چا به ځان سره 3 طالبان بوتلو، روټۍ به یې وله راوړه. د یو ورځ نه یو ورځ و نبي علیه الصلاۃ والسلام ماسخوتن اعلان وکړ، خلکو ځان سره صحابه بوتلو. یو څو صحابه پاتې شو، یا 10 یا 11 یا 12 یا 14، مختلف روایات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ورګې تاسو له زه انتظام کوم. پیغمبر علیہ السلام کور ته لاړو، بیبي ته وایي کور کې څه شته؟ بیبي ورته وایي آو حضرت نن خو تاسو له چا ډېره ښکلې روټۍ را لېږلې ده، چیلې یې سور کړی دی او پتیله دننه پرته ده. نبی علیہ السلام وایي راکړه چې اوسم جومات طالبانو له وړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتیله را واغسته او راغی جومات ته تشریف راوړه. صحابه ناست دي، دسترخوان ولګېده، غوښه یې راوباسله، پلیټونو کې واچولی شو. نبی علیہ السلام وی خورئ. چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څنګه نوړی ته لاس کو، دا غمړې غوښې نه هغه غوښه هغه چیلې چې حلاله شوې وه په اور باندې او په کټوۍ کې پخه شوې او رته شوې وه. دا د نبي علیہ السلام معجزه وه. د هغې غوښې نه ورته آواز راغی، ای جناب محمد رسول الله ما ګورې ونه خورې، په ما کې زهر دي. دې یهودنې زنانه کومې چې تا له نن روټۍ انتظام کړی تا ته په سالن کې ګورې زهر اچولی دي، ما مه خوره. نبی علیہ السلام فوراً نوړی کېښوده، صحابو ته یې ویې ونه خورې، نوړی وانهلی. بیا یهودنې زنانه ته پته ولګېده، خو په دې تمه وه چې نعوذ بالله نن به نبی علیہ الصلاۃ والسلام زما د زهرو د لاسه مړ شي، وفات به شي، شهید به شي. هغې ته پته ولګېده، هغې د یرې نه کډه اوچته کړه او د کلي نه یې کډه ووړه، بل خوا لاړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې هغه یهودنې زنانه خو ستاسو د یرې نه کډه وړې ده د کلي نه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی. یهودنې پسې سوال جواب کوي، صحابه ورپسې لیږي، ورشئ هغه یهودنې زنانه ته ووایه چې تا زما ذات سره او زما سره ذاتي دشمني وه، زه دې وجلم، خو ګورې زه تا معاف کوم، راځه خپل کور ته، مشره ښځی بوډۍ ښځی زنانه ذات یې. ګوره هغه د پیغمبر علیه السلام سره څومره بغض او حسد او کینه کوي، د وجلو کوشش یې کوي، او رحمت للعالمین ورته وایي خپل کور ته راځه، که بوډۍ مشره بده خبره ده، زنانه ذات یې، د کور کلي نه دې کډه وباسله، لہذا خپل کور کلي ته واپس راځه. هغه زنانه چې کوم دی نو واپس چې کوم دی مدینې منورې ته کډه